لہذا نو چې کله هم د انسانانو په نصیب کې د الله تعالی رضا نو بیا الله جل جلاله حکومت و داسې عاجلانو او انصافدارانو حاکمانو او وزیرانو ته ور په نصیب کوي چې په آیین کې به پرده باندې د خپل زوی او د رعایت د زوی د يهودي او د کافر د زوی چې په رعایت کې بیا پرده باندې به فرق نه وي. اصل مسلمانۍ دا ده چې پر تا باندې به د زوی او د پلار او د پریدي فرق نه وي. که د زوی په چا ملامت د خلکو در مخې راونس چې ظالم ملامت یې پلار کدي په چا ملامت پلار په پکلاکه باندې وای پلار ملامت یې ولې د مسلمان سره ظلم کوي. لہذا ته به د ځان ظالم نه جوړې ته د پلار پر سر پر ظلم باندې ودرېږي ته د ورور پر سر پر ظلم باندې ودرېږي ته د زوی پر سر پر ظلم باندې ودرېږي. پر ظلم به د چا خیال نه کوي د زوی خیال به هم نه ساتي د ورور خیال به هم نه ساتي حتی د مور پلار خیال به هم نه ساتي. د الله تعالی په نافرمانی کې به مور پلار د میږي پر رقم نه بولي یعنی د الله تعالی په مقابله کې مور پلار راسي بیا مور پلار د بیا د میږي په نظر هم نه ګوري چې الله یو سوای مور بل سوای الله یو سوای پلار بل سوای بیا به د پلار دی نه بولي لکه میږي. لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د چا فرمانبرداري به نه کوي که څه هم مور یې که پلار یې که ورور یې که خور یې هر څوک شي فرمانبرداري به نه کوي چې په هغه کې د الله تعالی نافرماني راځي. په کومه خبره کې چې د الله تعالی نافرماني راځي بیا به د مور پلار فرمانبرداري به نه کوي. داسې نه چې بس مور پلار څه وایي هغه به کوي هغه که د رسولو د خدای د خلاف هم به کوي نه د مور پلار کس په خوله به داسې کې مه کوه په کیسه کې هم مه کېږه. الله به نه ناراضه کوي د خدای رسول به نه ناراضه کوي مور پلار دې تر توره تېره پسې تېر دا مې عام اجلس درته وکړي.